اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د یوسف علیہ السلام واقعہ شروع ده. یوسف علیہ السلام جیل کې دو ځوانانو ته د خوب تعبیر بیان کو چې ساقی او خباز روټه پخون کې ساقی چې بادشاہ ته شراب جوړول. نو ساقی ته ویل چې ته به بری کیږي، ته به خلاص شې د جیل نه. خباز ته ویل چې ته به پانسی کیږي. هم دغسې وشو. 12 کاله پوره شو. بادشاہ خوب ولیدو. ریان ابن ولید وایي چې زه خوب کې ګورم غواګان دي چې چاق دي مضبوط دي، او غواګان دي چې کمزوري دي، نږدې ده چې هلاک کېږي، د نهر نه راووتل. دا کمزوري غواګان چې دي پرې چاقو غواګانو باندې لګیا دي خوري دا. او خوب کې ګورم باچا ویا چې وږي دي شنه او وچ دي. دا وچ چې د شنو سره یو ځای شو، نو دا شنه هم وچ کوی سوزوله. ورته وایي کاهنانو نجومیانو په تاسو کې څوک شته چې د خوب تعبیر راکړي؟ دې نجومیانو او د کاهنانو دا تعبیر نه ورتلو، نو ځان خلاصولو دپاره وایي اضغاث احلام. دا ګډ وډ خوبونه دي. مونږه دا وایي تعبیر د هغه خوبونو نشي کولی چې معنا نه لري. دې نجومیانو ورته ویل. وقال الملك بادشاہ ریان ابن ولید انی یقینا چې مرا ګورم په خوب کې 7 بقرات وغوغانی سمان چاق مضبوط خرجن من نهر وتل د نهرنا یاکلهن چې خړل دي چاغو غوغانو لرا 7 چې و نور عجاف خوار غوغانو داسې خوارو چې قریب و هلاکت تا. او ملیدل په خوب کې 7 سنبلات ووږي خضر شنه و اخرى یابسات او سنور وچه. دا وچ دي شنو سره یو ځای شونو دا شنه هم وچ کل وې سوزله. فقال لهم پسوی ویل دي مشران لرا یا ایها الملو ډلو مشرانو افتونی فتوا راکئ مال را فی رؤیا په خوب زما کې یعنی تعبیر راکئ. ان کنتم کچره تاسو للرؤیا د پاره د خوب تعبرون چې تعبیر کوي تاسو د خوب. قالو نو ویل دي کاهنانو نجومیانو د ځان خلاصولو د پاره اضغاث احلام هو اخلاط احلام. دا ګډ وډ خوبونه دي. دا تا چې لیدلي دي دا سمانا نه لري، پراګنده خوبونه دي. احلام جمع د حلم. حلم معنا احلام معنا ناشنا خوب. احتلام ته احتلام ځکه ویل کېږي چې دا هم ناشنا خوبي. نو ویل دي نجومیان اضغاث احلام اخلاط احلام. دا ګډ وډ خوبونه دي سمانا نه لري. وما نحن نه مونږه بتاویل الاحلام په تعبیر د ګډ وډ خوبونو باندې بعالمین علم لرونکي، یعنی دا خوب معنا والا نه دی. دا تا چې دا کوم خوبونه لیدلي دي دا د معنا والا نه دي. وقال الذي ولغ شخص نجات مندلو من القتل د قتلنا ساقی چې و منهما د دې دوونه چې یو ساقي او خباز. نو نجات چا مندلو؟ ساقي. ویل دی ساقي وذکر حال دا دی چې یاد شو دلره تذکر وذکر یاد شو دلره یوسف علیه السلام بعد امت بعد مدت رست د سمودین امت دلته په معنا د مودین. ویل دی ساقیانا انبئکم انا اخبرکم ز خبر در کوم تاسو ته بتاویله په تفسیر د خوب باندې. فارسلونی منا فبعثونی الى یوسف ولېږئ ما یوسف علیه السلام لرا جیل ته. پس دی ولېږلو یوسف علیه السلام ته. راغی یوسف علیه السلام ته یوسف یا یوسف اے یوسف علیه السلام ایها الصدیق اے ملګریه زما. اوس ور یاد شو 2 کاله بعد نر بچی دی ضرورت پیش شو کړ. افتنا فتوا راکه مونږ لره فی 7 بقرات په غواګانو کې سمان چې چاق دي مضبوط دي یاکلهن چې خوري دي چاقو غواګانو لره 7 چې و نور دي عجاف کمزوري
تاسې کمزوري دي چې ته هلاکت ته قریب دي هلاکت ته قریب دي دا بادشاہ خوب لیدلی دی وسبع سنبلات ووږي دي چې خضر شنه دي واخر یابسات او سنور وچ دي بادشاہ دا لیدلی دی په خوب کې د دې تعبیر راکا د دې خوب لعلی خیږي زه ارجع واپس لاړ شم الی الناس خلقو ته او بادشاہ ته لعلهم خیږي دي یعلمون پوه شي په څه باندې تأویل الرؤیا په تعبیر د خوب باندې یا بعض مفسرین وایي چې خیږي دي پوه شي منزلتک فی العلم شان ستا باندې چې په علم کې ستا څومره لوی شان دی نو یوسف علیه السلام د صبر نه قربان شم ورته دا نه وایي چې ما تا ته یو وخت کې ویلي و چې اذکرني عند ربک یاد مې که د بادشاه لره نه انبیا ډېر صابرین دي قال نو ویل یوسف علیه السلام اوس د خوبونو تعبیر بیانوي یوسف علیه السلام تزرعون منا ازرعوا وکرئ تاسو دا خبر دی بمان الامر ازرعوا وکرئ تاسو 7 سنین وکالا فصل لرا دابن په زړه طریقه باندې یعنی دائما هر کال به دا فصل کریا د خوب تعبیر دی دغه فما حصدتم فالذي پسغه حصدتم چورید اور ابدل تاسو من الزرع د فصل نفذروه من اتركوه برید یغیلرا یعنی سنبال کیا ذخیره کیا ذخیره کی فی سنبله پوغو پلو کی الا مگر قلیلا ډیر لګه مما دا غسنه تاکلون چې خوري تاسو هغه غوبل کې تریشل کې وای خوریا وړه کیا باقی جمع کیا نو امر ورته وکړو چې اکثر یو ساعتې ذخیره کیا په قدر د حاجت اخریا ثم یاتی بابراشی من بعد ذلك رستد دی وو کالونه دا وکاله چې تاسو ډیر فصل وکړه خ فصل وشي کنه دین دی وو کالونه بعد 7 وکالونه نور را بشي تاسو ته داسې کالونه به زکه تاسو ته هم چې دا ذخیره کوي دا به داسې کالونه شدادن سخت بوي قحط سالب وی علی الناس په خلق باندې باران بنه کیږي فصل بنه کیږي یاکلنا چې خوري به دغه کالونه یاکل اهلهن کالونه خوراک نه کیدا مجاز ده یاکل اهلهن خوري به اهل د دې کالونه والا د سختو کالونه والا ما هغه قدمتم منا چې مخکې ذخیره کړی تاسو په خوا مو ذخیره کړی دا غزه چې ما چې تاسو ته ویل چې دا وکالونه خفصل وکړي وروسته به دا وکاله سخت راځي دا به خوراک کوي دی نه اهل د دې دا هغه وکالو چې کوم ذخیره مو کړی دا هغه ذخیره به خوري قدمتم چې مخکې ذخیره کړی په خوا مو ذخیره کړی تاسو لهن دی اوچکالی دپاره دی اوچکلونو دپاره دی به هغه خوري الا مگر قلیلا ډیر لګا مما دا غسنه تحسنون تحذرون یا چې ساتي تاسو یا وتدخرون ذخیره کوي تاسو للتخم د پاره د تخم ثم بیا یاتی رزب من بعد ذلك رستد د خوار او د چاق کالونو نه بعد د خوار واغانی چاق واغانی چې دی د هغه ده تعبیر دی من بعد ذلك رست د خوار او د چاق کلونو بعد عام یو کال براشي فيه پریکال کې یغاث الناس چې فریادي چغي باوي د شي د خلکو یعنی دعا به قبول شي یغاث یا د غوث په معنا د مدد به وکړي شي یعنی دعا به قبول شي یا د غیث نه په معنا د باران به وکړي شي په دې باندې په دغه کال کې وفيه او په دغه کال کې يعصرون دا خلق بنچوړیا يعصرون العنب نچوړی به انګور لرا شراب به نه جوړي والزيتون زيتون لرا زيتون تیل به نه جوړیا والسمسم او سمسم لرا دا هم یو تخم دی او دینه هم تیل جوړیږي او ډیر فائدہ ناک دی نو بیا به فراغ سالی راشي علامه قرطبي ویا ثم ياتي من بعد ذلك دا يوسف عليه السلام چې دا خبر ورکیا وهذا خبر من يوسف
دا د خبر دی د یوسف علیه السلام د خپل جانب نه. عما لم یکن فی رؤیا الملک، دا پاغي کې نه دی د خوب په تعبیر کې، دا یوسف علیه السلام خپل خبر ورکي. علامه قرطبي وایي ولکنه من علم الغیب الذي آتاه الله، دا د علم د غیبونه دی هغه چې الله تبارک وتعالی یوسف علیه السلام ته ورکړی دی. دا یوسف علیه السلام چې د ساقي ته دا تعبیر بیان کړو، ساقي لاړې بادشاه ته خبر ورسولو چې یوسف علیه السلام داسې تعبیر وکړو. بادشاه وویل دا ډېر ذهین انسان دی، ذکي دی، دا راولی ماته. وقال الملک، ویل بادشاه ائتوني راولی ما لره به دغه انسان لره، دا خو ډېر ذکي او ذهین انسان دی. اخرجوه من السجن، وی باسئ د جیل نه. فلما پسار کله جاءه چې راغی دا ساقي د یوسف علیه السلام لره، الرسول دا استازی دا ساقي. قال نو اویل یوسف علیه السلام دی ساقي ته ارجع، واپس لاړ شه الی ربک، سردار خپل ته. نو یوسف علیه السلام انکار وکړو، وی داسې زه چېرته درځم، دا 2 کاله دا 12 کاله چې ما جیل کې تیر کا، اول خبره صفا کوي دغه زنانو، بیا درځم. ارجع ساقي ته وی لاړ شه الی ربک، سردار خپل ته بادشاه ته. فاسأله تپوسو که د بادشاه نه ما بال النسوة، ما حال النسوة، سو حال دغه زنانو، التي هغه قطعنا چې پرې کړي وو هغې ایدیهن لاسونه خپل. ان ربي، یقینا رب زما چې دی بکیدهن په فریب او په مکر د دې زنانو باندې علیم پویو. یا دا موقوله د یوسف علیه السلام ده چې رب زما پویو په مکر د دې زنانو، یا دا موقوله د هغه ساقي ده وی چې ان ربي، یقینا رب زما چې دی سردار زما بادشاه چې دی بکیدهن په فریب د دې زنانو باندې علیم پویو، چې شواهد ورته میلاو شوي وو چې ماشوم ګواهي کړې وه چې لاسونه پرې کړي وو د زنانو، دا شواهد. بس بادشاه وغوښته دا زنانه ټولې، او بیبي د عزیز مصر هم وغوښتله. قال نو ویل بادشاه لهن دې زنانو ته، هغه میلمنې چې کړې وې عزیز مصر بیبي میلمانه کړي وو دا زنانه، دې ټولو ته وایي ما خطبکن، ما شأنکن، ما حالکن، سو حال ستاسو، سو شان ستاسو. اذ راوتن، په وخت کې چې مطالبه مو وکړه تاسو یوسف د یوسف علیه السلام نه عن نفسه په باره د نفس دده کې، یوم الضیافه په ورځ د میلمستیا کې چې میلمنه کړې وی تاسو د عزیز مصر بیبي زلیخی بیبي. یعنی هل وجدتن منه میلا الیکن، آیا تاسو د یوسف علیه السلام نه څه میلان مونږ کړو چې تاسو ته میلان کړو؟ قلنا ویل دې زنانو ټولو په شریک، حاشا لله، ای حاشاه الله، یا مانا ساتلې دلره بری تعالی د فعل سونه غلط کار نه یوسف علیه السلام لره، یا مانا معاذ الله، اعوذ بالله، پناه نیسو په الله باندې. ما علمنا، علم نلرو مونږ علیه په یوسف علیه السلام باندې من سوء د سبده، من خیانت د خیانت، دا ګمان مونږ نه کو په یوسف علیه السلام باندې. په دغه وخت کې قالت امراتو، ویل بیبي د العزیز عزیز مصر، قالت امرات العزیز، ویل بیبي د عزیز مصر زلیخی بیبي، الان اوس حصحص معنا تبین، یا معنا بیان شو، وظهر اخکار شو، یا وضح واضح شو، ثابت شو، واضح شو. حصحص معنا وضح یا واضح شو، تبین بیان شو، وظهر اخکار شو، الحق حقا، حق اوس اخکار شو. انا راوته، ما مطالبه کړی و د یوسف علیه السلام نه عن نفسه په باره د نفس ده، و انه یقینا دا یوسف علیه السلام چې ده لمن الصادقین، خامخا دی د صادقینو نه، رښتینو نه په قول خپل کې د رښتیا ویلو. یوسف علیه السلام فرمایي ذالک، دا کار مې ځکه وکړو چې دا ساقي دا استازی مې واپس ولېږلو دا بادشاه ته، ذالک دا دې دپاره لیعلمه چې پوه شي بادشاه او خازن عزیز مصر، انی یقینا زه چې یم لم اخنه، خیانت نو کړې ما، فی زوجته په حق د بیبي دده کې، بالغیب په غیب دده کې،
ما خیانت نه کړو نو کړې په دې پوه شي دا وان الله یقینا بری تعالی چې لا يهدي هدایت نه کوي یعنی لا يرضى ناراضي کیږي د الله تبارک وتعالى کید الخائنین فریب د خیانتګرونو یعنی عمل د زناکارونو بری تعالی ناراضه کیږي باغې باندې